خوږو کتونکو که په سر درد راشي نو سړی ګولۍ وخوري، که بلډ پرشر ډاون شي نو سړی د هغې دپاره ډاکټر له لاړ شي، د هغه دغه وینا مطابق ځان له دوايانې راولي. دغه شان د شوګر مریضان که موږ وینو، که د زړه مریضان وینو، هره بیماري موږ د بیمارۍ په طور باندې ټریټ کوو، د هغې علاج کوو. خو د بده مرغه نفسیاتي بیماریانې چې کوم دي زمونږ د هغې دپاره زمونږ د علاج نه هم یېرېږو او دغه ډاکټر نه هم یېرېږو، خو راته بوخ ښکاري. دا خبره په دې پورې کوم چې کال یو نیم کال مخکې ما ته څه نفسیاتي عوارض شروع شو. د بل چا مثال د سره ډونه وکړو نو زما په دفتر کې زما مشرانو ما ته وویل چې یاره موږ هم په دې عوارضو کې نفسیاتي ښکار یو، موږ یو معمولي غونته کې ګولۍ وخورو یا چې کوم دی نو دغه وکړو خپل علاج کوو. د ډاکټر نو سیسټم زموږ برابر روان دی. ما ته ډېر عجیبه ښکارېده ځکه چې په لاشعور کې دا خبرې پرتې وي چې موږ واړه نو د دې دماغو یو ډاکټر و حیدر علي نومې او خلکو چې ایله به چا څه ګډ وډ کار وکړو یا ایله به د چا نه څه داسې حرکت وشو چې هغه به نارمل نه و، نو خلکو ورته وایي هلکه دا سړی لیونی شوی دی، اسپتال ته یې بوځئ، هغه حیدر علي ډاکټر له یې بوځئ، د حیدر علي ډاکټر ولې نمبر راوالی. دا یو قسم له تاسو ووایئ چې خلکو ته یو قسم د پیغور شو، نو د دې پیغور نه به خلکو ځان ساتو. هغه شان سیچویشن زه نن سبا بیا وینم. یو ملګری مې په دې مخکې ورځو کې ولیدو، هغه ته مې وویل چې یاره ستا آرام برابر کېږي؟ هغه ماته وایي چې یاره زما خوب ډسټرب دی. دا نو ما دا سمټمس خو زما هم نو ما وی زما په خیال چې ته نفسیاتي عوارضو ښکار شوی، ډاکټر له ولې نه ځې؟ نو هغه دغه خبره وکړه، یاره وایي ځان نه لیونی کوم. نو ډاکټر خو د تا ټیک کوي، لیونی کوي به دې نه. زما په خیال چې زما دا تمهید اوږد شو. نن راځو خپل میلمه له ډاکټر حیدر علي همدرد چې زموږ ډېر ښه ملګری دی، مشر دی، دا یو ډېر ښه شاعر دی، ډېر ښه نثرنګار دی او ورسره چې کوم دی نو یو ښه سایکاټرسټ هم دی، د نفسیاتي مرضونو معالج دی یو قسم له. ډاکټر صاحب که لږ خپل لنډ شان تعارف وکړئ نو مننه به وي. زما نوم ډاکټر حیدر علي همدرد دی او زه د سایکیټري ډاکټر یم په سیدو ګروپ اف ټیچنګ هاسپټل کې سایکیټري ډپارټمنټ کې چې دی په طور د سایکیټرسټ کار کوم. ډاکټر صاحب ذهني روغتیا لکه څنګه چې د وجود روغتیایي دغه شانتې غالبا چې ذهني روغتیا به هم نو که لږه رڼا تاسو په دې ور واچوئ په دې ذهني روغتیا چې دا څه شی دی؟ دا ډېر ضروري سوال دی. لکه څنګه چې جسماني روغتیایي نو دغه شانتې ذهني روغتیا چې ده هغه هم خپل تعریف لري که نه. نو ذهني روغتیا لکه د یو انسان ته موږ ذهني طور هله روغ ویلی شو چې د خپل ځان سره سم ډېر کلک تړون په خپل ځان پوهېږي، بیا د خپل خاندان سره تړون، بیا د دغه تړون چې دی مخې ته ځي نو بیا د تړون چې دی د دې ټولنې سره وي، بیا دی په دې باندې پوهېږي په شعوري توګه چې د خپل صلاحیتونو نه خبري چې زما کې کم کم صلاحیتونه دي او بیا د خپل دغه صلاحیتونه چې دی هغه په کار راوستی شي د ځان د ښېګړې دپاره او د ټولنې د ښېګړې دپاره. نو چې یو انسان دغه ټول خصوصیات لري نو موږ ویلی شو چې دا سړی چې دی ذهني طور چې دی روغ دی. که په دې کې یو هم تړون ماتېږي یا د خپل صلاحیتونو نه خبر یا د ټولنې ته چې دی کم ضرر رسوي یا ځان ته ضرر رسوي نو بیا موږ ویلی شو چې دا ذهني ناروغه دی. ډاکټر صاحب په نفسیاتي عوارضو چې یو ته ډپریشن وایي بل ته انزایټي وایي، موږ عام خلک په دې کې څه فرق نه شو کولی. موږ ته خو دواړه یو شان څه مرضونه ښکاري، موږ ته وایي دا ټینشن دی. نو که په دې لږه رڼا وغورځوئ او په خصوصي توګه که د دې علامات ووایئ نو ډېره مننه به وي. نو ډپریشن چې دی ډپریشن ته موږ پښتو کې داسې ویلی شو، د انګریزۍ ټکی دی لږ کولیکي لینګویج کې عام استعمالیږي، خلک ورته ټینشن هم وایي، خو د پښتو کې موږ د دې لپاره خپل ټکی هم ویلی شو جور خفګان. ټیک یو خو عام د ژوند یو عام ساده ایکسپیرینس وي چې لکه موږ روزانه انسانان یو نو احساس لرو او جذبه لرو، شعور لرو، نو موږ د هرې حادثې نه یو د هرې واقعې نه یو تاثر اخیستی شو، خو دغه تاثر چې دی هغه د خفګان هم کیدی شي، د خوشحالۍ هم کیدی شي. نو دغه خو بیماری نه دي. ډپریشن یا جوور خفګان به موږ هغه ته وایو چې یو انسان ته مسلسل توګه باندې دغه علامتونه لکه یو څو علامتونه ډېر شی دي، یو عام علامتونه کوم چې عام طور زموږ په ټولنه کې موجود دي د هغې باندې موږ ذکر وکړو. لکه د یو سړي زړه خفه کیدل او دا خفه کیدل چې دا روزانه په بنیاد باندې وي، هر ټایم وي، هیڅ ټایم په ورځ کې ښه کېږي نو ورځ او شپه کې دا شو د انرژي لیول ډېر زیات کم شي، د زړه زور چې وایي ختم مې دی، دې ته موږ انهیډونیا ویو، یا د چې دی
د چې کم کارونو کې مخکې خوشحالېدو، د اکټیویټیز کول، د به مشغلې کولې، کرکټ به یې کوو، ټي وي به یې کتل، هغه کارونو نه د بیخي په څنګ شي او یا دغه کارونه دله بیخي خوند نه ورکوي. دی اوس په وړه وړه خبره باندې چې دی غوسه کېږي، دله قهر ورځي، د ده برداشت چې دی هغه کم شوی دی. صحیح شوه. بیا چې کوم د ده بیولوژیکل فنکشن چې دي، کوم حیاتیتي کارونه چې دي، لکه د ده خوب خرابېدل، خوب په دواړو صورت کې خرابېدی شي، ډېر زیاتېدی هم شي او بیخي ختمېدی هم شي. د ده خوراک کمېدی هم شي او زیاتېدی هم شي. او د دې سره سره چې دی د ده د خلکو سره ناستې پاستې ته چې دی هغه زړه نه کېږي، یعنې دی هغه محفلونه چې نشي اټینډ کولی، د نور چې دی داسې شیزونه چې کوم کې دله مزه ورکوله، خوند ورکولو، د هغې نه دی خوند نشي اخیستی. او په دې علامتونه څومره چې ما ووی، په دې کې یو 15 علامتونه وي او دغه علامتونه د 15 ورځو دپاره یا د دې نه زیات شي، نو بیا موږ ویو چې دا سړی چې دا په ژور خفګان باندې اخته دی یا په ډپریشن باندې اخته دی. انزایټي چې دی هغه د خلک مکس کوي. انزایټي جدا یو څیز دی. انزایټي کې اصل کې داسې وي، موږ داسې ویو چې انزایټي چې دی یا یره چې دی دا د انساني بقا دپاره، د سروایول دپاره د ټولو نه ضروري شیز دی. یعنې د انساني ژوند چې دا په یره باندې چې دا آباد دی. او هغه څنګه کله چې انساني ژوند ته په رښتیا باندې یو تریټ وي، ریل تریټ وي، لکه مثال په طور زلزله راشي، طوفان راشي، سیلاب راشي، اور ولګي، بم وډزیږي، حمله وشي، په دغه کې چې کم انسانان دا ټول به د یرې سره مخ کېږي. د دې علامتونه به صحیح، د دوی به لاسونه رپېږي، د دې زړه دړکن چې دی هغه به تیزېږي، د دې خوله به وچېږي، دې وچې خپو نه مې ساه وختو. صحیح ده که نه؟ د سینې درد ورسره هم کېدی شي، بلډ پرشر کمېدی هم شي، زیاتېدی هم شي. نو دا د فلایټ اور فایټ یو میکانیزم ته د انساني وجود چې دی خدای پاک داخل کړي، د دې دپاره چې دی د ځان سره ښېګړه وکړي او د دې یرې د وجې نه به دی د دغه زینه د خطرې د زینې نه ځان وباسي. نو اوس یو ریل تریټ موجود دی او دی دغه حالاتو ته داخل شو، نو دا خو انزایټي ده. اوس انزایټي ډس آرډر، ستاسو مطلب د انزایټي ډس آرډر، د انزایټي به طور د بیماري هغه به هلی چې په دې ژوند کې خو به یا تریټ اینه د سره به بیخي اینه، او یا به دا تریټ داسې وي چې هغه کار به داسې چې هغه به د تریټ نه وي، خو ده ته به محسوسېږي. مثال په طور ډېر شی مریضان داسې راځي چې هغه د واشروم دروازه نشي بندولی، نو د واشروم دروازه بندول چې دا خو یو سکیورټي ده د انسان لپاره، خو دغه خلکو ته دی چې څنګه ځي واشروم دروازه بندوي، نو ده ته دا د خطرې کار ښکاري او ده ته دنده دا علامتونه چې دی هغه شروع کېږي. یا دی په لیفټ کې نشي تللی، یا دی ډېر ګڼه چې دی هغه نشي پیس کولی، نو دا د انزایټي پوره یو سپیکټرم دی. او عام ژوند کې لکه کوم چې موږ جرنلایز انزایټي وي، او د هرې خبرې په باره کې تشویش کېدل، پریشاني کېدل، کار ورته والی شي، دا کار به څنګه کېږي، او یو نامعلوم خوف او یره په دې کې، او په ریالټي کې به هغه نه وي. نو که دغه علامتونه د ده سره ای او دا علامتونه د 6 میاشتو نه زیات شي په مسلسله توګه، بیا موږ دې ته انزایټي ویو. او کله کله دا د ډپریشن د علامتونه او د انزایټي علامتونه چې د اوورلیپ کېدی هم شي، خو هغې کې بیا دا کتلې چې کم علامتونه ډېر دي، نو موږ به د هغه بیمارۍ چې د هغه علاج کوو. ډاکټر صاحب، ما په خپل تمهید کې هم خبره وکړه چې د نفسیاتي مرضونو د معالج نه یاره دغه ډاکټر نه خلک ډېر لرې تښتي او دته یو قسم لا عجیبه نوم وایي د لیونو ډاکټر. نو دې ته تاسو په څه نظر ګورئ او دغه خلکو ته تاسو څه وایئ کوم چې نفسیاتي عوارض ټریټ کولو والا ډاکټر ته د لیونو ډاکټر وایي؟ نو اصل کې داسې ده چې د لیونو ډاکټر په حوالې سره په سوسایټي کې چې دی زمونږ د مریضان چې دی دا هم ډېر زیات سټیګمټایز دي، او زمونږ د فیلډ چې دی سایکیټري دا هم سټیګمټایز ده، او دا زمونږ د ټولنې مسله نه ده، بلکې دا د تاریخ په اوږدو کې هم داسې شوې ده. په اولني وختونو کې به هم داسې وو، او دغه مریضانو نه به خلک یېرېدل، او د دې دپاره به چې دی هسپتال کې داسې نه وو لکه اوس چې زمونږ سره څنګه ډپارټمنټ دی، د دې دپاره به پاګلخانې وي یا به ورته اسایلمز وي. نو دا مریضان به په اسایلم کې ساتل. د اسایلم هغه سټرکچر بیخي داسې و لکه څنګه چې د جیل سټرکچر وي، دا خلک به د دې یېرېدل. بیا په 20مه صدۍ کې هیومن رایټس والا او نور خلک راپاڅېدل چې یار دا خو عام انسانان دي، تاسو د دې سره دا داسې سلوک ولې کوئ. د دې سره سره چې دی دوايانې هم ایجاد شوې، نور څیزونه هم راغلل، نو د هغې د وجې نه دغه چې دی دغه خلک چې دی هغه په ټولنه کې د اوسېدو قابل شو، نو بیا ترې د خلکو یره چې دی هغه کمه شوه. څنګه چې زموږ ټولنه دا ډېر وروستو پاتې ده،
نو په دې کې دا زمونږ پیشه یا زمونږ د ډاکټري چې دا هغې ته خلک د دې د وجې نه ډېر زر نه راځي چې لکه دا د لیونو ډاکټر دی، یا خلک وایي چې که زه دې کلینیک ته ځم نو دې مطلب دا دی چې لکه خلک به ماته وایي لیونی وایي. او دغه چې دی دغه سټیګما یا ډسکریمینیشن چې دا په دې ټولنه کې موجود دی، لکه خلکو ته هم ګناه نشته. خلک په دې خبره باندې پوه کول پکار دي چې ټول داسې نه وي چې دا ټول خلک لیوني او څوک ګټې ولي، بلکې دغه خلک قابل رحم وي. او په دې باندې تحقیق دا دی چې دا خلک وایلنس نه کوي، بلکې دا خلک د وایلنس ښکار دي. په دې باندې زیات وایلنس کېږي په ځای د دې چې موږ ووایو چې دا خلک وهل کوي. نو ضرورت د دغه خبرې دی چې لکه خلک په دې خبره باندې پوه شي، لکه څنګه چې جسماني بیماریانې، تبه ده، ټوخی دی، درد دی، داسې ذهني بیماریانې او ذهني بیماریانې زیات تکلیف ورکوونکي وي، خو په ټولنه کې هغه شانتې اویرنس چې دی هغه نشته دی. او د هغې وجه دا ده چې لکه زموږ چې کوم نصابونه دي نو په هغې کې د ذهني ناروغتیا دپاره څه خبره خو نشته دی که نه. داسې شوه چې زموږ په یونیورسټۍ په لیول باندې هم داسې څه نشته، نور داسې سیمینارونه یا داسې څیزونه تر دې پورې چې د میډیکل کالجونو چې کوم نصابونه دي نو هغه خو اوس ډېر ښه شو، پخوا به پکې بیخي د دې دغه نه و. نو هغه کوم چې نان سایکیټریک ډاکټر و د هغې هغه اویرنس چې دی یا د هغې هغه ګاهي چې وه هغه به هم د دې په حوالې سره دی کمه وه. خو اوس تر ډېر حده پورې دغه څیز چې دی کمیږي، په کمېدو دی او هیله مند یم چې دا به نور هم کم شي. ډاکټر صاحب په ملکنډ ډیویژن کې د دې نفسیاتي عوارضو ښکار مریضانو به شرح سي او بیا خاص کر زما به ستاسو نه یو تپوس په دې رڼا کې چې بیا تاسو په ورته د دې ترهګرۍ دا کوم یو زبردست فیس چې په موږ تیر شو د دې نه بعد ستاسو دې شرحې ته په څه نظر ګورئ؟ او دا به راته ووایئ چې په دې کې ځوانان هلکان ډېر دي که ځوانانې جینکۍ ډېرې دي؟ ها په دې کې چې تاسو وګورئ نو لکه زموږ سره خو داسې لکه د ریسرچ بیس ډیټا نشته چې بیخي سړی فګرز ووایي، خو که موږ د خپلې او پی ډي نه اندازه وکړو د سیدو ګروپ اف ټیچنګ هاسپټل د سایکیټري او پی ډي، نو د سایکیټري او پی ډي ایوریج چې ده هغه 150 پر ډے ده. تاسو اندازه کوئ 150 کسان روزانه د سایکیټري او پی ډي ته راځي، دا د سرکاري او پی ډي خبره کوم. بیا دلته کې چې دی موږ مطلب د شپږ اووه سایکیټریسټ چې دی ریګولر پریکټس کوي نو یو ایوریج 13 15 یا 50 پورې تاسو هغه واخلئ، نو دغه ریشو ده. او دا د دغه بیمارانو چې کم دا کنسلټیشن کوي د هسپتال ته راځي یا کلینیک ته راځي دا د هغې هم ډېره لږه ده، ځکه چې تحقیق دا دی چې لکه سایکیټریسټ ته چې کله مریض رسي په پاکستان کې یا زموږ په وطن کې نو هغې کې به دا په 8م نمبر باندې سایکیټریسټ دی. یعنې دی چې لاول بیمار شي نو د یو کس ته ځي، بیا پیر لځي، بیا دمګري لځي، بیا مولا لځي، بیا مطلب دی عام جی پی لځي، بیا میډیکل سپیشلیسټ لځي، بیا وایي دا زما د معدې مسله ده، ګیس دی، هغه سر ته وختو ګیسټرونټالوجسټ چې دا انټرټاین کوي، بیا هغه چې بیا د دماغو مسلې ته رارسي نو هلته بیا زموږ سره په دماغو کې هم درې سپیشلیټي دي که نه، نیرو سرجن دی نو هغه ته ځي، بیا نیورولوجسټ دی نو هغه ته هم ځي، بیا سایکیټري دی نو هغې ته راځي. نو تاسو دې نه اندازه ولګئ چې لکه دغه پیشنټ پکې نه دی انکلوډ، کم چې د اخوا دېخوا چې دی هغه لاړ شي بیا هم ډېره زیاته ریشو ده په دغه حوالې سره. تقریبا مطلب دی د سیدو ګروپ اف ټیچنګ هاسپټل د دې چې کوم د سوات شانګله تقریبا چې دی دا او د دیر سیمې بونیر ورسره هم د ډیویژنل هیډ کوارټر هاسپټل دی نو بلا شی مریضان دي. او دویم سوال تاسو دا و چې د جینډر دغه دی، نو جینډر چې دی لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې ښځه چې ده هغه کمزورې ده، کمزورې خو نه ده خو یو پرسپشن ده چې کمزورې ده او هغه مواقع هغې ته نشته، نو په د سړو په نسبت په ښځو کې دا بیماریانې چې دي هغه به زه دا ووایم چې کتاب خو 2 چنده وایي خو زه وایم چې دا به 3 چنده 4 چنده وي. ډاکټر صاحب یو تپوس په بل کومه د استاد په حیث باندې زه ماشومانو ته ګورم چې هغه هم د مختلف نفسیاتي عوارضو ښکاري، موږ سره اکثر خپلې مسلې وایي نو زموږ په ډېر رړم خوږ شي. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې طالب علمانو کې د نفسیاتي عوارضو وجه څه ده یا د دې څه وجوهات دي؟ طالب علمانو کې د ټولو لکه د یو شمېر وجې کېدی شي که نه، یو خو چې مطلب دی هغه سکول ته ځي، د سکول یو خپل یو سیسټم دی زمونږ، هغې کې بلا شی اصلاحاتو ته چې دی د هغې ضرورت دی، ریفارمز ته ضرورت دی چې هغه وکړي. هلته کې نصاب چې دی په هغه نصاب کې بلا شی ډېر شی خامۍ دي. بیا د ټیچرز او د پیرنټس په منځ کې چې دی کوم د تعلق یو نوعیت دی د هغې خپلې مسلې دي. بیا په هغې کې مسلې دا دي چې لکه دا ماشومان چې دي هغه نه مونږ مطلب دی په یو ریس کې لګولي دي، د یو مقابلې یو داسې
یو عجیبه رجحان دی. هغه رجحان داسې دی چې لکه تا څومره نمبر یې واخیستې، د کم یې واخیستې، د زیات یې واخیستې، نو هغه ته یو خراب یو داسې ایکسپیکټیشنز د هغه نه اخیستل، نو هغه د یو ټارچر نه چې دی هغه تېرېږي. یو خو دغه یو غټ ریزن دی. دویم ریزن زما په خیال دا دی چې لکه کومه ټکنالوژي چې موږ ته راغله د موبایل په صورت کې د سوشل میډیا یا د یوټیوب، نو هغه خو مطلب د ان سینسرز مطلب د ډیټا وی لکه کلیریفای نه هر چیز ته د هر سړي رسایي چې دی هغه کېدی شي که نه. اوس هم ریسنټلی تاسو ګورئ د نیټفلکس یو سیریز راغلی دی ایډولسنټ، نو هغه هم په دې باندې ده. دغه خلک چې دی لکه مطلب دی هغه خلک ګوري چې د ماشومان چې دي، زما ماشوم خو په کمره کې ناست دی بالکل سیف دی، بهر نه ځي، چا سره کینی نه، داسې نشه مشه نه کوي. خو لکه دې مور او پلار ته دا پته نه لګي چې دلته کې دته دا مسله څنګه ده، د په لاس کې چې کوم دا څیز دی د رسایي چېرته ده، د هغو بیخي یو جدا لینګویج دی. نو که په هغه لینګویج باندې ته نه پوهېږي نو هغه بالکل یو بله دنیا چې دی د هغې نه جوړ شوي. او هغه څیز دلته کې چې کوم میټروپولیټن سیټیز دي لکه پېښور یا لاهور یا کراچۍ، هغه ځینو ته دغه څیز چې دی هغه رسېدلی دی. او ورلډ وایډ خو د هغې بلا شی ډېر شی مثالونه چې دی هغه موږ وینو، ځکه دغه د یو کې کوم پرایم منسټر چې و هغه دغه سجست کړي دی چې دا کوم د سیریز چې دی د ډرامه چې هغه په 4 اپیسوډ کې جوړه کړې ده، دا د یو کې په ټولو سکولونو کې ماشومانو ته وښودلی شي. یعنې هغې د دې احساس هغې ته شوی دی چې دا دې داسې وشي. نو دویمه وجه چې دی د سوشل میډیا دغه استعمال، د سوشل میډیا د دغه استعمال یو بل خراب اسپیکټ چې دی هغه دا دی چې دلته کې چې کوم د اټینشن او د توجه کمې مسلې که نه هغه ورسره زیاتې شوي دي. او هغه دا ده چې لکه مطلب د یو طالب علم دی نو هغه خو به ډېر زیات محنت کوي، هغه به بلا غټ کتاب ګوري، ټیک شو. نو د هغه چې د دې میډیا د لاسه چې دی هغه سکرولینګ کوي لګیا وي، او هغه سکرولینګ په هغه کې دا مسله نفسیاتي طور پیدا کړې ده چې د هغه اټینشن سپین چې دی هغه یې ډېر کم کړی دی. یعنې د هغه ویژول سپین او د هغه ایډیټري سپین، د اورېدو هغه دغه سپین او د لیدو هغه سپین 30 سیکنډز ته راغی که نه. تاسو ګورئ ماشومان چې 30 سیکنډ نه غټ ویډیو نو هغه سکرول کوي. اکثر مطلب ماشومان یوازې نه، نور خلک هم داسې کوي. نو دغه سپینز هم د دې د وجې نه کم شوی. نو یو خو دغه نفسیاتي مسله ده. درېیمه غټه نفسیاتي مسله چې ده لکه د ځوانانو سره د نشو ته رسایي د هغې ډېره اسانه شوې ده. دا چې موږ ګورو په سوات کې بلا شی ریهب سینټرز کولاو شوي دي، او د هغې نو د نشو د وجې نه بلا شی نفسیاتي بیماری چې ده د هغې سره ډېر کلوز لینک دی. دغه مسلې ورسره هم دي. بیا هغه ماشومان یو پنځمه مسله به زما په خیال دا وي چې لکه دغه ماشومان چې ګوري د هغو د فیوچر په باره کې انسرټینټي، لکه چې زه فرض که دا ډیګري هم وکړم دا هم وکړم نو کوم به څه د هغه چېرته به ځم. یعنې هغه خو صرف په دې سوچ کوي چې لکه زه به چېرته ځم، یورپ ته به ځم، په کومه لاره به ځم، څنګه به ځم، پیسې به څنګه ګټم. نو په دغه ریس کې چې دی دغه ماشومان دي. او ریاست په هغه شانتې چې دی د ځوانانو د زلمو د پیغلو د دغه مسلو ته چې دی د هغو دومره توجه نشته. ضرورت د دې خبرې دی چې دې ته توجه وکړي. ډاکټر صاحب موږ اکثر اورو چې خلک خبره کوي چې دا خودکشي چې دا د یو مخصوص ذهني مرض ښکار کس کوي. دې ته به تاسو په څه نظر ګورئ؟ او که آیا داسې ده نو بیا دغه مرض چې خلک د خودکشي کوي د دې څه علاج ممکن دی؟ خودکشي خو داسې ده لکه ځان وژنه یا خودکشي یا سوسایډ چې دی که نه، په دنیا کې چې کوم موږ سره ډېټا اویلیبل ده، هر کال 2 لکه انسانان چې دی هغه خپل ژوند په دې طریقه باندې چې دی ختموي. 2 لکه دا ډېره غټه ریشو ده، مطلب 0.7 میلیون خلک شو. دا چې دی په خپله ذات کې په خپله داسې بیماري نه ده، بلکې دا د دې بیمارو هغه ډېر ورس آوټکم دی، ډېر خراب هغه حاصلې دی. نو په ډپریشن کې 10 to 20% خلک چې د خودکشي کوي، په انزایټي کې یا نور د سایکیټریک بیماری دي، د سایکوسس چې ورته موږ وایو، یا او سی ډي د شک او د وسوسو هغه بیماریانې چې دي، یا اکیوټ سټرس سره چې خلک لاړ شي نو هغه د خودکشي چې دی هغه کوي، کوشش کوي او اکثر پکې وکړي هم. او دا د دغه بیماری د دې بیماری نه مخکې دا کم کس چې د خودکشي کوي دی تر ډېر وسه پورې د ده لاشعور کوشش کوي چې د ده د ژوند بچ کړي. لکه خدای پاک د انساني د مازغه داسې جوړ کړي دي چې دی هر ټایم د ده په ساتنه کړي. نو په دغه ټایم کې هم دی نو دی د خپلو ملګرو سره د نږدې خلکو سره د دې خبرې اکثر ذکر کوي. اوس څومره هغه اویرنس هغه شانتې نشته، نه که اوس موږ ته څوک وایي چې یاره زما داسې زړه کېږي چې دا ژوند ډېر بکواس دی، د دې ژوند څه فایده ده. یعنې دا هغه اولنی سټیټمنټ دی چې لکه دی د دې ژوند نه لرې کوي.
بیا کله کله دی وایي چې یار زما د ژوند څه فایده نشته نو د دې نه خو به مرګ ښه وي. د دې نه چې مخکې دی سټیج ته ځي دی وایي چې زه به ځان وژنمه، یو سټیټمنټ اکشن لا نشته. بیا دی وایي د دې دپاره لارې چارې ګوري چې لکه څنګه به یې کوم پاسبل دغه به یې څنګه وي. او بیا اخره دی پلان کې په دغه ټایم کې د ده آیډنټیفیکیشن دومره ګران نه وي، نو د دې دپاره د سایکیټریسټ بیخي ضرورت نشته. یا سایکیټریسټ ته د خلکو رسایي څومره ده یا څومره سایکیټریسټ په دې وطن کې د نش برابر دی. او ستاسو خبره چې سټیګماټایز هم دي نو خلک ورته ډېر ځي هم نو هر سړی په خپل نږدې ملګرو کې په خپل خپلوانو کې هر هغه سړی چې هغه ستا نه بېلېدل شروع شو، تا سره کېناستل ماخذل ډېر کم کړل، نو ته پرې نظر ساتي. یا چې داسې خفګان نه تېرېږي، یا تا ته وایي چې تا ته څه خبره کول غواړي خو ته ورته ټایم نشي ورکولی، نو هغه سره کېناستل د هغه مسله اورېدل. بیسیکلي دی دا کوشش کوي چې زما دا مسله څوک واوري او زما سره چې دی هیلپ وکړي. خو دی چې د دغه ټولو لارو نه مایوسه شي نو آخر کار دی خودکشۍ له ځي. او تقریبا په 100 کې 95% یا 95% چې خودکشیانې کېږي د دې په شا باندې نفسیاتي عوارض وي، نفسیاتي بیماري وي. یعنې هېڅوک هم داسې نشي کولی چې خپل وجود په خپله باندې په ډېرو سالم ذهن باندې په یو روغ هیلدي مایند باندې چې دی هغه واخلي. ډاکټر صاحب ستاسو د راتلو ډېره زیاته مننه. په اخره کې به خپل یو وړوکی شان پیغام راته راکړئ. نو پیغام خو زما په خیال دا دی چې لکه مونږ اوس د خبرې د دې خبرې ضرورت دی چې څنګه چې جسمانی بیماری نه داسې ذهني بیماریانې هم دي، نو د ذهني بیماریانو په حوالې سره چې دی خلک د دې نه خبرې د دغه ډاکټرانو نه د دې نه د بیخي نه یېرېږي، هغې ته تللی شي، هغې ته خپله مسله ویلی شي. ضروري نه ده بلا شی داسې علاجونه دي چې پای کې د دوایي ضرورت هم نه وي، په کاونسلینګ سره په سایکوتراپي سره چې دی هغه کیدی شي. ډېر خلک د دغه دوایانو نه یېرېږي، نو د دوایانو هم دومره غټه مسله نه ده چې ستا ژوند پرې بچ کېږي. نو مطلب د دې کې داسې څه خطرناکې دوایانې خو نشته، خو چې ته په خپل سر باندې د یو سټور نه د بل سټور نه راخلې او ته بیا هغه ابیوز کوې یو قسمه، تا ته پته هم نه شي دا څه خورم دا زما دپاره ټیک ده که نه ټیک ده، خوري خو ټول خلک که نه. نو ولې نه چې ته د یو پراپر د هغه سړي نه تپوس وکړي څوک چې د دې سپیشلیست دی، څوک چې په دې باندې پوهېږي. او د دې نه علاوه چې روزانه ورزش چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. دغه زمونږ ډېر زیات کم شوی دی. د ورزش او د نفسیاتي بیماریو ډېر نږدې تعلق دی. هغه خلک چې هغه ریګولر ورزش کوي هغو کې د نفسیاتي عوارض چې دی هغه ډېر کمیږي. نو همدغه پیغام.